نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک الله. محترم و عزتمندو چې دا کوم سایت کې تاسو ته تصویر ښکاري دا د یو منحوس او د پلیت انسان تصویر دی. دغه انسان تصویر د سپي د شکل تصویر به هم تخوي. دا دومره منحوس انسان دی. د اسلام به حرمتی کړی ده، د کلمې طیبه به حرمتی کړی ده، د اسلام پورې یو قسم له خندا کړی ده. یاد ساتئ عزتمندو، دا خلق نجس خلق دي. دا د يهوديانو او د نسوارو او د انګريزانو په چال باندې روان دي. دا اسنه چې دوی د خپل ځان دا کار کړی دی، نه دا د چا په چال باندې روان دي. ځکه د داسې کار کړی دی د نعوذ بالله من ذلک په کلمه طیبه باندې هغه لاړې توکلی دي، هغه ته سپک کتلی دي، هغه ته اور ور کړی دی. الله دې د حشر د قارون او د فرعون سره وکي. ځکه د اسلام سپکاوي چې څوک الله جل جلاله د هغه سپکاوي کوي، هغه بیا الله جل جلاله په یو ذلیل مرګ باندې، په رسوا مرګ باندې، په سخت مرګ باندې هغه مرداري. نو ان شاء الله العزیز موږ امید درب نه ساتو چې دغه انسان له الله جل جلاله په لکه فرعون له الله جل جلاله موسی علیه السلام را لېږلو، نو دغه شانته به دغه پلیت لا یو داسې کس پیدا کی چې هغه به په مردار کی. الله جل جلاله دی او کی چې دغه نجس او پلیت د دې دنیا نه په ذلیل مرګ باندې لاړ شي او داسې ذلیل مرګ چې نور خلق ته هم عبرت واخلي. الله جل جلاله دی داسې ګستاخانو داسې بد مذهب خلقونه ټول مسلمانان خپل افزامان کې اوساتي او داسې خلق دی الله جل جلاله مخ د ځمکې نه ختم کی. وما توفیقی الا بالله.